د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز د نولیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو، د صلح په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو مناسبه او ښه لاره لویه مشورتي جرګه ده. هغه څه چې د صلح عالي شورا یادوي او وایي چې د دغو مواردو د ترلاسه کولو لپاره څخه به افغان حکومت او یا هم په ځانګړې توګه د صلح عالي شورا د روان کال د یهود میاشتې په 26مه نیټه لویه مشورتي جرګه راوبلي او پر دغو مهمو مسایلو به بحث ولري. دا چې څنګه کولی شو د دغې جرګې له لارې موږ هغه ارمان ته چې صلح ته ورسیږو او طالب لوری هم د دغې جرګې هغه مشورې ومني او یا هم حکومت د دغه جرګې هغه مشورو ته بیا الزامي رنګ ورکړي او بیا دا ده چې له د ټولو وړاندې د جرګې د ترکیب په اړه څه ډول میکانیزم رامنځته شي. هغه څه دي چې نن یې په خپل خبر او نظر کې له خپل درانه میلمه ښاغلي عطاالله همت صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. همت صاحب سړي مشئ. ډېره زیاته مننه. لومړی تاسو ته او ستاسو د تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې. علیکم السلام. تاسو د بیا سړي مشئ. دقیقا د افغانستان د کشالي او په خاصه توګه د صلح د حل لارو د موندلو په برخه کې څومره اغېزناکه ګڼئ دا لویه مشورتي جرګه؟ ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت هم بالاخره د سولې په اړه باندې د یو مشورتي لوی جرګې د رابللو هغه کومې ولسي غوښتنې ته وه هغې ته لبیک وویل او بالاخره دوی مجبوره سول چې یو د ولس ادرس ته مراجعه وکړي. دا واضح خبره ده چې سوله یو تر ټولو زیات د وخت ضرورت دی او د افغانستان حکومت او خصوصا ولس دا غوښتنه د ډېره وخت راځي. نو د سولې مشورتي جرګه رابلل په دا اوس وخت کې ډېر ضروري ګام چې موږ د حکومت د دې پرېکړې هرکلی کوو او لبیک ورته وایو او کومې هڅې چې وروستۍ د سولې په مورد باندې د نورو جانبینو سره خصوصا د افغان سیاسیونو د خوا څخه روانې دي هغه یو ډېر مثبت نتیجې ورکړې دي. خو برعکس حکومت دغه هڅې بیا تر ډېره حده پورې نمایشي ګڼي او غیر اجرایوي اړخ ورته ورکوي. خیر دا خو د حکومت خپل نظر دی. حکومت بعضې د خپلو سیاسي ملحوظاتو د خاطره بعضې خبرې داسې کوي. خو موږ ته د افغانستان د ملي مسایلو په اساس باندې که وګورو دا یو ډېر د افغانستان د سیاسیونو کومې هڅې وروستۍ هڅې چې دي دا بې معنا نه دي او دغو ډېرې د سولې په مذاکراتو کې یو ډېر مثبت رول لوبولی دی. دقیقا چې رول به یې ولري د ملي مسایلو ادرس باید معلوم اوسي. حکومت دا حکومت دی چې موږ ورته رایه ورکړې د ولسونو ورته رایه ورکړې او بالاخره د اتباعو د خپلو اتباعو د ژوند د خوندیتابه په برخه کې مسؤلیت ورسپارل شوی دی که نه. حکومت وایي او د صلح عالي شورا هم وایي هیڅ بل ادرس مؤثر نشي تمامېدلی چې له طالبانو سره د صلح د خبرو اترو نتیجې ته ورسیږي پرته له افغان حکومت نه. آیا دقیق ده او که نه؟ بالکل دا یو د افغان حکومت یو اړخ دی اما افغان ولس اصلي موضوع د افغان ولس ده. د افغانستان مسایل د افغانستان په ولس پورې اړه لري. لویه جرګه د ولس څخه تشکیلیږي. حکومت صرف یو د تنظیم چارې پر مخ وړي او هغو ته یو حقوقي او قانوني جامع ورکوي. د حکومت رول مهم دی چې حکومت بالاخره باید د سولې په خبرو کې یو رول ادا کړي. تاسو ته معلومه ده چې وروستۍ هلې ځلې د سولې په اړوند باندې دا بالاخره حکومت باید دې ته مجبوره کوي چې حکومت هم خپل یو حداقل یو دیدګاه ولري یو نظر ولري او د دې په اړه کې دوی مجبوره دی چې باید یو د ولس غوښتنې ته یو لبیک ووایي او د هغو سره همکاره اوسي. نو لویه جرګه د وخت ضرورت دی. موږ د ډېره وخته راهیسې
تقریبا د 2-3 کاله راهیسې چې موږ په هغه وخت کې د بحران د هغه وخت سره شروع دی، کوم وخت چې د ملي وحدت حکومت تشکیل سو. د ملي وحدت حکومت د یو څه وخت بعد حالات داسې لوري ته ولاړل چې دا ایجابوله چې باید لویه جرګه راوغوښتل سي او ولس ته مراجعه وسي، د ولس غوښتنو ته ارزښت ورکړل سي. او تاسو همدغه جرګه غوښتل، همدغه ډول مشورتي ګوره لویه جرګه په قانون کې خپل تعریف لري. مشورتي لویه جرګه سیده تر یو حده پورې یو مشورتي اړخ لري، خو کله چې لویه جرګه سي د لویه جرګې ترکیب د هغو ټاکل د هغو خپل پروسیجرونه لري، خپل اصول لري. د هغو اصولو پر اساس باندې کراسي حکومت ته یو نیکه مشوره ورکړي، حکومت ته خپل نظر ورسره شریک کړي. ایله 2 یا 2.5 کلونو پخوا سیاسونو یا هغه چا چې لویه جرګه راغوښتله همدغه پرنسیپ همدغه میکانیزمونو باندې لویه جرګه راغوښتله که نه؟ د هغوی غوښتنه دا وه چې بالاخره داسې یو لویه عنعنوي جرګه دې رامنځته شي تر څو موږ وشو کولی د افغانستان لوی مسایل هلته مطرح کړو او الزامي اړخ ولري. دا باید هیر نه کړو چې مشورتي لویه جرګه نه یې الزامي اړخ درلوده او نه به هم ولري. مشوره ده که ولسمشر حکومت ومنله او که یې نه منله، لکه د پخوا په څېر امنیتي تړون په اړه مشورتي لویه جرګه را جوړه شوه، پخواني ولسمشر ونه منله چې دا د هیواد په ګټه نه ده که نه؟ اوس به دا لویه جرګه د صلح د مشورې په اړه را جوړیږي، خو حکومت به یې بیا نه مني که نه، چې دا د صلح په راوستلو کې ګټور میکانیزمونه نه دي، حل لارې نه دي. زما هدف دا ده که دغه ډول لویه جرګه بیا هم راوغوښتل شي مشورتي لویه جرګه او ولس راشي خلکو ته حکومت ته مشورې پکې ورکړل شي، حکومت یې بیا هم ونه مني، نو دا به د وخت ضایع نه وي، د ارزښت د راټیټولو یوه هڅه به نه وي. بالکل به موږ عنعنوي لویه جرګه غوښته. عنعنوي لویه جرګه په خپله د ولس د تشکیل سره جوړه ده. که چیرې حکومت د خلکو ارادې ته غاړه نه ایږدي او نو دا خو به بیا یو دیکتاتوري، دا به بیا داسې چې د حکومت د ولس سره به حکومت بدي کوي او یا به یعنې تاسو وایئ که چېرته دغه مشورې ونه منل شي، مشورې هم همدغه څه امنیتي تړون په لویه جرګه کې په لویه مشورتي جرګه کې ونه منل شوه. ټولو ویلي چې تاسو یې لاسلیک کړئ، حتی حضرت صاحب د خدای وبخښي هغه ویلي چې تاسو یې نه لاسلیک کوئ زه هجرت کوم که نه. خو پخواني ولسمشر شرایطو ته په کتو دا څه ونه کړه، ځکه چې ده ویل چې باید امریکا ماته لومړی تضمین راکړي چې د صلح او د ثبات لامل کېږي. اوس خو الزامي اړخ نه لري. یو خبره زه تاسو ته باید وکړم چې کله چې موږ دغسې ملي تصمیمونه نیسو د ولس ارادې ته باید احترام وشي. پخوا ارادې ته بالکل هغه اراده د ولس د اراده نه وله، خو بعضې په لویه جرګه کې شکیلو بعضې کړیو زه په خپله په هغه جرګه کې ما اشتراک درلودی، یعنې په هغه جرګه کې په دواړو جرګو کې چې هم د ستراتیژیک تړون او هم د امنیتي تړون د دواړو جرګو ما عضویت درلودی، زه په خپله په هغه جرګو کې وم. خو د ولس اراده هغه شی نه وله کوم پریکړه لیک چې د لوی جرګې دغه سو هغه بالکل چې موږ په کاري کمیټو کې کار کوئ هلته هیچا هم په دې اړه باندې تصمیم په هغه شکل باندې نه ونیولی لکه کوم وخت چې په اخیر کې نتیجه راوتله. خو دا بعضې کړۍ د لوی جرګه کله چې څوک دا کړۍ یعنې معلومې شي باید که نه دا بعضې سته په نظام کې شکیلې داسې کړۍ سته متاسفانه چې زموږ د افغانستان مسله تر دې اندازې اوس راورسېده چې 40 کاله جنګ ته د موږ رسیږو. تر اوسه پورې زموږ نه نظام جوړیږي، نه زموږ اساسات جوړیږي، نه زموږ ولس جوړیږي، نه زموږ یو د پرمختګ یو هدف ته موږ یو لاره سیخولی سو. دا وجوهات دي چې بېلابېل اړخونه په دې کې شکیل د افغانستان په موضوع کې نړۍ شکیل د داخلي مافیا د مختلف بانډونه او خلک په دې قضیه کې شکیل د افغانستان په قضیه کې. نو طبیعي خبره ده چې کله دغسې یو ګډوډي نو خامخا د ولس د ارادې سره خلک لوبې کوي او پر هغو باندې یو
سودا او معاملې کوي. تضمین شته که نه چې همدغه جرګه باید د خلکو د ارادې د تمثیل په لپاره بیا آخر هغه ډول څه ترلاسه کړي چې د خلکو اراده پکې تمثیل نه وسي؟ باید د دې واره دغه تضمین څنګه باید موږ رامنځته؟ دا د افغانستان د ولس مسؤلیت دی، دا د افغانستان د سیاسیونو، د افغانستان د نخبګانو، د افغانستان د ځوانانو، د هر فرد مسؤلیت دی چې د سولې دپاره یو غږ، یو د اواز ووسیږي او یو موټی ووسیږي. په افغانستان کې تر ټولو اساسي ضرورت اوس د سولې دی. هر چاته چې ورسې د بدبختیو سره، د دربدریو سره نور ستړي دي، نور د دې جنگ او د دې بدبختیو، د دې هر ورځ وژلو، د دې هر ورځ انتحار او د دې فساد او د دې خونو جنگ سره نور ستړي دي. خلک سوله غواړي، خلک تر هر څه زیات ارزښت سولې ته ورکوي. نو دا به ډیر یو که هر څوک په دې اړه کې د تصمیم نیولو صلاحیت لري یا مسؤلیت لري، دا به د هغه دپاره یو ډیر تاریخي افتخاري چې د افغانستان د ولس ارادې ته یو په نیک نظر وګوري او د هغو بالاخره د افغانستان ولس ارادې ته احترام ولري. او دغه ارمان د ولس چې دی دا نور پوره کړي. او دا به د دوی په تاریخ کې هر څوک چې په دې اړه باندې اقدام کوي، هغه به یو تاریخي د هغه د وجدانن، د هغه اولاد ته، د هغه قوم ته، د هغه وطن ته، دغه ته د یو خیر رسېدلی. همت صاحب، دوه اندېښنې له خلکو سره شته، یعنې له عامو افغانانو سره. یو دا چې د دغې لویې جرګې ترکیب او جوړښت به څنګه وي، ډېره لویه اندېښنه ده. بالکل تل د دغه ډول مشورتي لویو جرګو او یا هم تر ډېر حده پورې چې هر جرګه را جوړه شوې ده، حکومت پکې ډېر نفوذ درلودلی ده او اغېز یې دا و چې په خپله خوښه افراد وټاکي. یوه لویه اندېښنه دا ده چې موږ څنګه کولی شو داسې یو میکانیزم رامنځته کړو چې رښتینی استازي د ولس دی کې هلته ګډون ولري، یا په عامه اصطلاح هغه دردمند چې د هوا له لارې، هغه دردمند چې د چاودنو له لارې، هغه دردمند چې د ځانمرګو له لارې خپلو خپلوان له لاسه ورکړي او یا حد اقل درد یې احساس کړی وي، داسې کسان دې راشي او تر ډېره حده پورې د واقعیتونو باندې تمرکز ولري. که څه هم د صلح عالي شورا د دارالانشا رئیس ویلي دي چې ترکیب به دا ډول وسي چې هیڅ حکومتي غړی به په دې جرګه کې نه وي، یو کمیټه یا کمیسیون ورته تشکیل شوی 50 کسیز چې د هغه پر اساس به خلک ورته انتخابي. خو بیا هم اندېښنې شته، ستاسو نظر پرې لرم. دویمه مهمه مسله چې ده د پریکړو د الزامیت یا د اجرا اړخ ده، چې موږ څنګه کولی شو چې د داسې مشورو په اډانه کې حکومت ته څه نه څه کار اسانه کړو، نه دا چې حکومت ته نور هم کارونه ورسخته کړو او یا هم حکومت داسې دریځ له دې لویې جرګې سره ونیسي چې نه یې پرېکړې الزامي اړخ تر ډېره حده پورې د درناوی وشي، او نه دا ده چې تر ډېره حده پورې بیا د دغو لویو عنعنوي جرګو ارزښت هم له منځه لاړ شي. ډېر مهمې او اساسي نکتې ته مو اشاره وکړه. د جرګې د ترکیب کم اصول د قانون په رڼا کې چې کم اصول دي دا باید مراعات شي. دا که حکومت د دې مسؤلیت لري او که هر د کمیسیون غړی د دې مسؤلیت لري چې په کمیسیون کې اشتراک کوي یا کمیسیون د ترتیب او تنظیم کمیسیون دی، د لومړي سر کې باید د لومړي سره باید موږ یو هغه کله چې ستا اراده کوي، کله چې ستا اراده نیکي، بیا دا ټوله شین کېږي. زما عرض دا دی چې ښکیل اړخونه په هر څوک چې دي، چې هر څوک د افغانستان په موضوع کې دخیل دي، نور باید د په صادقانه توګه باندې اقدامات وکړي. که حکومت د دې صلاحیت او د دې مسؤلیت لري چې د جرګې کمیسیون تشکیل کړي، باید ټول اړخونه، ښکیل اړخونه په افغانستان کې چې هر څوک دي، حتی په دې کمیسیون کې دي طالبان ته لا ونډه ورکړل سي چې حتی د کمیسیون د جرګې د اعضاو ما سوه په کمیسیون کې باید لا د طالبانو د
د افغانستان د هر ټبر، د هر قوم، د هر سمت، د هر ګروپ، د هر فکري تګلارې خلکو ته باید په دې کمیسیون کې ځای ورکړل شي چې دوی خپل ترتیبات ونیسي او هغه څوک راوغواړي واقعي د ولس نمایندګان راوغواړي، د ولس نمایندګانو چې کومه فیصله وکړه د هغې فیصلې ته، د هغې پریکړو ته باید احترام وشي. دا خو زه وایم تاسو وایي ولې باید میکانیزم ورته جوړ شي؟ یعنې ستاسو پر نظر کوم ډول میکانیزم کارا میکانیزم ده چې موږ د رښتیا هم یو ډول دغه لویه مشورتي جرګه له حکومتي اړخ نه راوباسو؟ که څه هم ورته د صلح عالي شورا ورته اشاره کړه چې هېڅ حکومتي کس په پکې نه وي، خو میکانیزمونو باندې باید باسو چې تاسو داسې کوم حل لاره او میکانیزم ورته په نظر کې لرئ چې ګویا حکومت ته مشوره ورکړي چې د دغه لارې موږ کولی شو چې د خلکو هغه رښتیني استازي د لوی مشورتي جرګې ته ګډون ولري. یوه لنډه دمه لرم، بیا به راوګرځو انشاءالله. درنو لیدونکو ستاسو نظر هم له ځان سره لرو.